نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون كل من عليها فان سچ هم په دې ځمکه باندې دي نو ټول فانی دي ختمېدو واله دي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام باقی او ذات ته چې هغه د جلال د بڑای او د عزت خاوند ده سورة رحمان آیت نمبر 26-27 یا ایها الذین آمنوا ایماندارو لا تلهکم اموالکم مشغول او غافل دین کی تاسو مالونه تاسو نه اولاد تاسو د یاد د الله نه او چا چې دا کار وکړو سو غافل شو په اولئک هم الخاسرون دا تاوانیان دي خرج کې دا غني درکړي مونږ تاسو ته مخ کې دا غني چې راشي او کس تاسو ته مرګ وایي چې زماره به ولي زروست کولم نه نیټې نږدې ته چې زه تیار شوی ما به تصدیق کړی د هر څه او زه به نیکانو صالحان نه ګرځېدلی وی هرګز نه وروسته کوي الله تعالی یو نفس او یو سال را کله چې راشي نیټه د هغې الله خبردار دی په هغه چې تاسو کوئ سورة منافقون آیت نمبر 9 10 11 د اولنی آیات کریمه کې سورة رحمان آیت نمبر 26-27 کې دی خبر ذکر دی چې دا څومره مخلوقات دي دا به ټول فانی کېږي او دا پناه پر عرضی روح باندې راځي سزي روح داسې دي چې مونږ پیژنو چې دا ارواح والدي او صدا چې مونږ ته دغه د روح پته نه لګي خو پاکي سای پاکي حسم وي پاکي فهم وي دا غي د مطابق پای کې د خبري فهم وي یو الله باقی دی نور باقی هر څه چې دي دا ټول فانی دي حضرت زکریا علیہ السلام دعا کوي نو زوی غواړي نو چې زوی غواړي نو د هغې دپاره په داسې انداز باندې دعا کوي چې ربي لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین چې ای ربه ما یوازې مه پرېږده وانت خیر الوارثین او ته غوره وارث یې نو ته به یې چې هلکه څنګه وارث ترجمه څنګه جوړېږي دلته وارث معنا د باقی زکریا علیہ السلام ورته چې ربه زه پانی یم ما ته د سلسلې ضرورت دی زما زوی وي او زما لمسی وي او کړوسی وي که نه ختم بشم او ربه ته باقي یې تا ته اولاد ضرورت نشته او نه د چا نسب او د سلسلې ضرورت شته دی ځکه ته ختمېږې نه په دې وجه باندې دنیا کې چې راغلي یو نو زه به چې راغلی وي که نه چې موجود شي که نه دا پانی کېږي او چې بچا باندې نش نه دی راغلی په کوم ذات باندې نو هغه باقي دی پانی کېږي نو الله تعالی سره هغه ازلي ابدي دی د دې وجه نه په الله باندې پناه نه راځي او کله دنیا
دا همیشه ژوند دپاره وې، نو دا فرشتې به هم پکې وې او دا پیغمبران به هم وې. او یو پیغمبرانو کې هغه عظیم پیغمبر چې الله تعالی ورته اختیار ورکړی بل پیغمبر ته نه دی ورکړی. صحیح بخاری و مسلم حدیث ته موسی علیہ السلام له کله فرشته رااله ملک الموت د انسانی شکل کې، نو موسی علیہ السلام ته ویل زه ملک الموت یم او ستانه روح وباسم. موسی علیہ السلام د هر غصه چې کوم دی نو ګوره دا خوشي نه وي. بعضې خلک وایي که نه چې د سر را په سر کې غصه نه وي که نه اوسه سړی نه دی، بیا غصه به خامخا یې پتا کي. نو موسی علیہ السلام کې غصه او جلال وبکې هغه ولګېدله او چې ده ورته وویله چې زما راغلی م تا نه روح باسمه، زما نه روح باسې، ته څوک یې؟ ته زما نه څه اوچت خو نه، زه رسول یم، اولو العظم پیغمبرانو کې یم او کلیم الله یم او زه فرشتو نه بهتر یم. اما بابا ته تا چې کومه دی سجده کړې ده او ته ما ته چې کومه دی زه نه روح باسم. په کار دا و چې ورته ویلې چې الله را لېږلی یم او ځان تیار کا، خو ده ورته ویلی ځان تیار کړه روح در نه وباسم او یو څپېړه تې وتم بوله. نو فرشتې ته هم د موسی علیه السلام د پیغمبر زور وښودو چې پیغمبر کې څومره زور وي. د هغه را سترګه چې کومه دی نو دا الله تعالی پې اثر پیدا کو. هلرې فرشتې چې کومه دی نو اثر نه قبلوي، ځکه چې خوراک څښاک نو جوړې نه دي، نور دی. الله تعالی په انساني جسم کې راوستو، د پیغمبر طاقت یې ورته وښودلو او دا یې ورته وښودله چې را پیغمبران څوک دي او په انسانانو زه څومره خفه کېږم. نو هغه واپس لاړ، ورته یې پروردګاره موسی علیه السلام مرګ نه مني. څنګه وځې وواله الله تعالی بېرته ملک الموت برابر کو، ویل بیا لاړ شه ورته ووایه داسې ورته نه وایي چې غلط کار دې وکړو، نازبین و که نه، داسې ورته نه وایي چې دا کار دې ولې وکړو، تا زما فرشته ولې وواله. وایي لاړ شه ورته ووایه چې د غوایي په شا باندې لاس کېدي او د ده د لاس مبارک نه چې لاندې څومره ویښته راله، د هر ویښته په سر باندې ورته یو کال چې کوم دی نو زه عمر ورکوم. نو چې د موسی علیه السلام لاس خو ماشاءالله به هم غټو، چې موسی علیه السلام لاس کېدي د غوایي په ملا باندې د هغې نه چې هېڅ هم نه وي نو 500-600 ویښته دې لاندې راځي. که 500-600 نه شي نو 200 خو به وي. وایي چې دا ویښته راشي ورته ووایه. موسی علیه السلام چې دی راغی چې الله تعالی داسې وایي، موسی علیه السلام اوس جمال ته لاړو، جلال نه چې کومه دی جمال ته لاړو چې ښه الله تعالی وایي چې د غوایي په ملا باندې لاس کېده، زه بس کلیم الله چې څومره عمر دی د یخته په سر یو کال، وایي ښه بیا به څه چل کېږي؟ نو بیا به ما الله تعالی را لېږي، زه به درنه روح باسمه. ښه وایي بیا به دې را لېږي، وایي زه بس خپل کار کوه. موسی علیه السلام ته اختیار ورکړی خو هغه ته دا پته وه چې زه پانی یم، د دې دنیا نه به یو ځل ځم. په دې کې اصل کې غټ سبق دی. سبق دا دی چې کله زمونږ خپلوان مړه شي، رشته داران مړه شي یا څوک مړه شي، نو مونږ د الله تعالی نه چې کوم دی بقا اخلو. مونږ د الله تعالی نه نعوذ بالله په زور باندې بقا اخلو چې دا تا ولې مړ کو، مې مړ کوه، همیشه همیشه دپاره ژوندی وساتم. دا کېدی نه شي. جړا په خپل ځای باندې د یو سنت طریقه ده، د سترګو نه اوښکې بهېدل دا یو سنت طریقه ده، بلکې یو ثواب دی. ځان به کمر نه جوړې، بلکې خپل زړه به چې نرم کې چې کله داسې غم راشي نو ستا د سترګو نه اوښکې لاړې شي، خو واویلا به نه کې، چغې به نه وباسې او داسې چغې چې د هغې د وجې نه الله ناراضه شي، او داسې چغې چې ته وایې چې هلکه زه د الله نه بقا غواړم. لکه پخوا نسازو په دې کلي کې یو مړی شوی و، نو د هغوی ټولې پاټۍ والې چې کومه دی نو تورې ټوټې چې کومه دی په لاس تړل وې. تاسو چې اسمبلۍ نه چې کله دا ممبران ځکه دا واک آوټ کوي که نه او بایکاټ کوي، نه په دې لاسونو باندې څه کوي تورې پټې وتړي، تورې کپړې وتړي. دوی تورې کپړې چې کومه دی په لاس تړلې وې. دې څه مطلب شو چې مونږ د الله تعالی فیصله باندې راضي نه یو. ته راضي شو که راضي نه شې، ته ناراضه شو که ناراضه نه شې، ته څه شې؟ ته خپل بنده، خپل ملګری، خپل دوست، خپل رشته دار
بیرته واپس کولی شي روح ورته؟ نه شي واپس کولی. ځان خو مړ کړه، څه چل به وشي؟ ډېرې چغې وباسې هم روح نه واپس کېږي، که چپ چاپ کښېنې هم نه را واپس کېږي. په سنت طریقه باندې عمل ولې نه کوې چې هم تا ته ثواب میلاو شي هم مړي ته ثواب میلاو شي؟ نو جړا شته دی، خو وهل او ټکول او یخته را شو کول او ګریوان شلول او دا چغې ایستل او دا ډراره کول دا نشته دی. د دې وجې نه الله تعالی باقي دی. نور مونږ پانی یو ټول مخلوقات. نبی علیہ السلام دیارلس ورځې سخته بیماری کړې ده، سخته بیماری. دا هم د دې خبرې نښه ده چې د مرګ نه مخکې چې انسان بیمار شي او مسلمان دی نو الله یې صفا کوي، توفیق ولا ورکي، توبه وباسي، تکلیف فراشي، هغه تکلیف ولا ګناهونه ختم کړي. بیا خصوصي دی امت سره الله تعالی ډېر رحم کوي، ډېر مهرباني او ډېر نرمي کوي. دا مختلف تکلیفونه پرې راولي. نبی علیہ السلام دیارلس ورځې دومره سخت بیمار و چې امهات المؤمنین عائشہ صدیقه رضی الله عنها فرمایي، صحیح بخاري حدیث دی، چې ما د نبی علیہ السلام تکلیف لیدلی دی نو ما چرته هم دا ارمان نه دی کړی چې د پلانکي نه روح په اسانه ووتلو، د پلانکي نه روح په سختو ووتلو. دا یاد ساتئ، ما او تا ته به ښکاري دي، کله کله یو بنده ته به ما او تا ته ښکاري د غټ تکلیف دی، اب د وجود تکلیف وي. د وجود تکلیف چې کوم دی د هغه د صفایي دپاره دی. د روح تکلیف چې کوم دی نو دا د انسان د عذاب نښه ده، او د وجود تکلیف دا د انسان امتحان دی. نو تا ته به د هغه د وجود تکلیف ښکاري، لیکن د هغه نه چې روح وځي د روح تکلیف یې نه وي، ځکه پیغمبر ویلی دی، قرآن ویلی دی د روح تکلیف یې نه وي. او جسم تکلیف چې دی د وجود تکلیف چې کومه بیماری ده نه به وي. نو په نبی علیہ السلام دومره سخت تکلیف و چې د مرګ نه مخکې چې کومه تکلیف یې نه هغې ته سکرات وي. سکرات، دا سکرات روح وتل نه وي، دا سکرات د مرګ نه مخکې انسان الله په دې وجود باندې دردمن کړي، پاکوي یې، درجات ورله ورکوي. نو پخوا کې اوبه پرتې دي، نبی علیہ السلام د خپل لاس مبارک پای کې وردن کوي، په د خپل مخ مبارک باندې راکاږي او وایي چې ان للموت سکرات، د مرګ چې کومه دی ډېر زیاتې سختې غوټې دي. ما دا ارمان نه دی کړی پلانکي نه روح په اسانه ووتلو، پلانکي نه په نرمۍ. دا خو الله ته پته ده او هغې فرشتې ته پته ده چې کوم دې روح وباسي، او بنده ته پته ده چې کوم دا به نه وی چې هلکه پلانکي باندې هغه تکلیف و ډېر سخت روح او روح دې نه وتلو، دا چلو هغه چلو، تا ته څه پته ده چې روح دې وتلو نه وتلو؟ دا خو کېدی شي هغه د جسماني تکلیف وي او بیماري وي او د هغې د وجې نه هغه تکلیف یې الله یې پاکوي. او کله کله به یو کافر د هغې نه به روح وځي سیده او تا ته پته هم نه وي، لیکن هغه ته به یې دومره سختي ورکړي چې صحت به نه وي، صحت به نه وي. نبی علیہ السلام ته جبریل امین راغی، ورسره د مرګ فرشته هم راله، اجازت دې غواړي چې الله تعالی موږ را لېږلي یو. او الله تعالی وایي چې را دنه تپوس وکړي د نبي صلی الله علیه وسلم نه، دی غواړي چې زه وفات شم او روح دې والو او که نه غواړي، که نه غواړي د قیامت ته ورځې پورې بیا هم پانی دې ختمېږي به، خو د قیامت ته ورځې پورې به ژوندی وساتم، روغ موټ صحیح سالم ځوان جان. نبی علیہ السلام ورته ویل چې نه، اللهم ان الرفیق الاعلی، یا الله زه بره مرګستیا غواړم، اللهم الرفیق الاعلی، بره مرګستیا غواړم. دلته څه کوم په دنیا کې؟ بس دی دا دنیا دا خو غمجبه ده، غمجبه ټوله پریشانی. په هغه وخت کې پریشانی وه که نه، منافقانو، یهودیانو، عیسیانو، بس یهود په خپل ځای دي، منافقان په خپل ځای، کافران په خپل ځای، خپل مسلمانان چې کومه دی خپل وروڼه او خپل مسلمانان او خپل رشته داران ټول غټ غم دی، پریشانی به تر هغوی نه میلاویږي. یعنې داسې حد ته خلک ورسېدل چې یو خور راپاسي او یاره جي ما باندې د خپله خور چې کوم دی جادو سحر کوي. دا څنګه عجیبه خبره ده، خپل خور په تا باندې سحر کوي، ما باندې خپل رور سحر کوي، ما باندې تره زوی سحر کوي، ما باندې دا کوي، ما باندې دا کوي. ما دې حد ته ورسېدلو، یا کوي یا نه کوي، یو ټینشن خو دی که نه. نو نبی علیہ السلام وفرمایله چې بر مرګستیا غواړم او لاندې مرګستیا مې څه کوم، ما ته د لاندې مرګستیا ضرورت نشته. په دې وجه یاد ساتئ، پیدا یو د ختمېدلو دپاره،
دا ټول هر څه چې ختم شي تاسو ته پته ده چې دو روحونه داسې دي چې هغه برای راست الله اخلي. یو د ملک الموت روح دی، یو د جبریل امین روح دی. ملک الموت پر باقی مخلوقاتو نه روح والی، د انسانانو نه، د پیریانو نه، د زناورو نه، د فرشتو نه. خو چې کله دا د روحونه ختم کړي که نه، هغه چې روحونه اخلي که نه، هغه ته وایي تم پانی یې، تب هم ختمېږي. نو ملک الموت ته پروردګار وایي چې ځان تیار کا، ستانم روح علم. د هغې نه چې روح والی نو یو فرشته به پاتې شي چې د ټولو نه عظیمه فرشته ده جبریل امین. نبی علیہ السلام فرمایي چې جبریل امین ته الله تعالی فرمایي چې که ما دا فیصله نه وی کړې چې کل من علیها پان، هر څه ختمو، نو ته مې نه مړ کولی، تاله مې روح چې کوم نه اخېستو، ته مې ژوندی ساتلې، خو ما دا فیصله کړې ده د دې وجې نه ستا نه روح هلوه. نو د جبریل امین نه چې دی نو هم روح والي. او چې جبریل امین مړ کېږي او ملک الموت چې کوم دی نو هغه مړ کېږي، او نبی صلی الله علیه وسلم نه روح چې کوم دی نو فرشته راځي او هغه اخلي، نو تا به ما به پرېږدي، څوک په مخکې ځي څوک په وروستو ځي. خو دې دنیا نه به ځو، د دې دنیا کې د همیشه زندګۍ دپاره مونږ نه یو راغلي، بلې دنیا ته به ځو. دام نه چې سړی مړ شو نو دا ختم شو، دا پناه نه ده چې ته زه ختم شوم بس زوال هر څه ختم شو. نه، هر څه ختم نه شو، دا خو ته بلې دنیا ته منتقل شوې، د دې دنیا نه بلې دنیا ته منتقل شو. دا خو د غافلانو د دهریانو سوچ دی چې انسان مړ شو ختم شو. نه، دا ختم نه دی. موت کو غافل نه سمجھا اختتام و زندگی. د غافل دا خیال چې د زندګۍ اختتام دی، نه، دا خو د دې دنیا ماښام دی او د بلې دنیا سبا دی. دا خو د غافل او د دهریانو لادینیت والو سوچ دی چې هغه وایي بس دا ختم شو بیا باس بعد الموت نشتی. نو دا د دې دنیا چې کومه دی نو سره ماښام دی، خو د بلې دنیا چې کومه دی سره سبا دی. د بلې دنیا د سبا دپاره ځان تیارول پکار دی. هلته یو بل نظام دی، تاسو ته پته ده دې ځمکې لاندې چې کومه خلک دفن شوي دي، بل نظام دی. هغه حقیقي د کرو د کوټه د معلومولو نظام دی. هلته سپارش نه چلیږي، او هلته د چا زور نه چلیږي، او طاقت نه چلیږي، او دبدبه نه چلیږي، او پرسنالټي نه چلیږي، مال و دولت نه چلیږي، رشوت نه چلیږي، حسب و نسب نه چلیږي. هلته صرف او صرف ایمان او تقوا او پرهیزګاري او نیک عمل چلیږي. چا سره چې ورسره دغه کامیاب دی، چا سره نه دغه ناکام دی. یو سړی چاړه عمل دی، خو د عقیده ټیک ته، د عمل ټیک دی، نو بس دی کامیاب دی. یو سړی ډېر قړتو دی، ډېر قړتو دی او ډېر ماهر دی، د دروغو جرند بیرسټر دی، د سپریم کورټ چې کوم دی نو وکیل دی، یو کیس 2 کروڑ 3 کروڑ روپۍ اخلي، اگر که صورت اخلاص ورنه ورځي، اگر چې صورت اخلاص ورنه ورځي، او دی بیرسټر صاحب دی، بیرسټر صاحب. خو لیکن دی باندې چاړای سم بکمن وي، د خلاصي خبره به نشي کولی، د نجات خبره به نشي کولی. د دې وجې نه ځان تیارول پکار دی هغې دنیا ته چې پای کې هېڅ شی په کار نه راځي سوا د عقیدې نه، سوا د عمل نه، او سوا د تقوا نه. د دې وجې قرآن مجید نقل کوي چې په دې انسان په دنیا کې د پناه دا ټکی د ختموي دا څه شی، هغه اسباب بیانې په دې سورت منافقون آیت نمبر 9 10 11 کې چې دا انسان پانی دی، الله ته پانی ویلی چې کل من علیها پان، او دې بیا هم ذاته باقي وي. نو د هغې اسباب دی هغه دا دي: یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. چې دا انسان نه د پانی د پناه دا سوچ ختمي، نو دا مال و دولت دی او دا اولاد دی، دا انسان چې کومه دی غافله کوي. مجبنتون مبخلتون ته جوړ کی، امې کنجوس کی، امې بزدل کی، امې بغیرته کی. هلکه چې ته مړ شې دا به بچي به دي څنګه پاتې ژوند تېروي او څنګه چل وي. نو دا چې چا پلاران مړه دي نو دغه خلک د ولږي نه مړه دي، ولې هغوی الله پاتې کړي نه دي. که فرض که داسې وکړم نو داسې چل به وشي، که داسې وکړم نو داسې چل به وشي.
د دې نبی علیہ السلام فرمایي دا بچی چې کوي مجبنتون مبخلتون. سفیان ثوری رحم الله فرمایي دا بچی نه دي، دا سوس الاعمال، دا د اعمال سپګي دي. سپګي امام غزالی نقل کوي دا سپګي نه دي، دا خطرناک شی دی کنه. دا بوټي موټي هر څه او دا تخمونه هر څه سوري سوري کی وای دا د انسان چې کوم دی د اعمال د ایمان ختمي سوري سوري کی. ځکه دا هغوی دپاره دا منډې او ترډې وي، د بل د دنیا دپاره خپل دین چې کوم دی بربادوي او خپل دین چې کوم دی څه کوي تباه کوي. دا چې کوم دی نو سره دې دنیا حال دی. یاد ساتئ دنیا ګټل څه ناروا کار نه دی، حلال رزق ګټل دا یو عبادت دی. د ژوند د تېرولو دپاره رزق ګټل چې کوم دی نو خطر خوشه شی نه دی. ښه کور جوړول څه غلط کار نه دی، ښه ګاډی څه غلط کار نه دی، خو په حلال باندې. الله به پې نه یېرې، الله به پې نه یېرې، رسول به پې نه یېرې. اوس که فرض که دا دنیا خوشه شوې نو الله تعالی به چرته په پیغمبرانو کې مالداره سړی نه راوستی، ټول پیغمبران به غریبانان وي. نو سلیمان علیه السلام ولې مالدار و؟ داود علیه السلام ولې مالدار و؟ ابراهیم علیه السلام ولې مالدار و؟ ایوب علیه السلام ولې مالدار و؟ پکار دی دا غریبانان وي. خو لیکن دا مالداری او غریبي دا د ایمان معیار نه دی، دا د کرو د کوټه معیار نه دی. ډېر مالداران به او ډېرو غریبانان نه بخی، او ډېر غریبانان به ډېرو مالداران نه بخی. ډېر غریبانان دي یا به جهنمیان او ډېر غریبانان یا به منافقان او ډېر غنیماران به د کینې او د بغض نه ډکي، او ډېر مالداران به یا به موحدین یا به ایماندار یا به حلال خواري غټ غټ ایماندار تېر شوي دي. لیکن دغه مال د هغوی نه سبا نه دی هېر کړی. امام ابو حنیفه رحمه الله څومره مالدار او تاسو ته پته ده څه حد یې نشتی. امام ابو حنیفه رحمه الله دومره مالدار او یو څادر ځان له اخیستلی و په 1000 درهم باندې. نن سبا د هغې حسابه کې څه 5-6 لکه روپۍ دي جوړېږي. ته اسراف یې کړی نه، اسراف یې ولې کړی، خپل مال یې و. لکه وداسې بعضې حضرات چې کوم دی نو هغه شته دی چې هغه وایي چې هلکه مړه خو چې دومره قیمتي کپړې د اغوستې خو چېرته یو غریب له نو یو عالم یو عربي عالم دی هغه له ډېره ښایسته خبره وکړه. وایي قرباني شروع شوه، بیا به چې کوم دی نو اوس لادینیت والا سوځي چې څومره بېدینه خلک دی او کومه پرویزیان قادیانان دي، نو اوس بیا سوځي چې دومره قربانیانې حلالولو ته څه ضرورت دی؟ نو دې غریب له ولې نه ورکې؟ نو هغه ورته ویله چې دغې مردار نه را تپوس کول غواړي چې ته په دې غریب دومره خفه کېږې نو ته را خپل ګاډی ولې نه خرڅوې چې هغه غریب له ورکې؟ د پیغمبر او د ابراهیم علیه السلام سنت دی چې کوم دی اړول الله ختمې. دا ټوله خبره همداسې ده. د پیغمبر سنت ته ختمولو دپاره او د پیغمبرانو د سنت ته ختمولو دپاره دا هیلې حوالې دي. ته ځان له چې کوم دی په 500 په 140 کروړو په بنګله کې یې، نو ځان له د 80 ګروپو کور واخله او دا باقي چې کوم دی غریبانو له ورکړه، کورونه پې وله جوړ کړه. ځان له په 2 کروړو په ګاډي کې ګرځې، نو ځان له رکشه واخله یا پیدل ګرځه، صحت په دې هم ښي، او دا روپۍ چې کوم دی غریبانو له ورکړه. نو دې زر تا ته وایي چې عمرې له مزه ټیک ته د رسم و رواج عمرې ټیک نه دي. ستا په خوا کې یو سړی خرابېږي نو عمره مه کوه، هغه له ورکړه خیر دی. خو دا چې که ته وایې چې عمرې مه کوه نو دا خو سنت بربادول دي. که ته وایې چې حجونه مه کوه نو دا خو د یو فرضین چې کوم دی انکار کول دي. که ته قرباني مه کوه نو دا نن سبا ډېر زیات په دې باندې چېرې جي داسې کول پکار دي. ته څه کوې؟ تا څه کړي دي؟ نو هغه مولوي صاحب ډېره ښایسته خبره کړې ده، یو شیخ صاحب چې بیا قربانیانې راغلې، اوس بیا د زرګاو پیغمبرانو سنت ته چې کوم دی خلک اړم شوي، اوس به وایي چې هلکه ته دا قرباني کې نو دا 50,000 روپۍ یو غریب له ولې نه ورکې؟ نو که ته یې تپوس وکړې چې ښه ته خو قرباني منې که نه؟ چې او نو ته چې دومره غټ قیمتي ځای کې اوسېږې نو دا د غریبانانو باندې تقسیمې ولې نه؟ ولې نه تقسیمې؟ دا خو ستا د روس نظام دی چې د روس په نظام کې چې کومه دی نو چې کومه غټ خلک وو نو هغه په غټو بنګلو کې اوسېدل او ښه خوراکونه به کوي، چې کومه لاندې ماتحت وو نو هغه به یوې روټۍ دپاره سهار نه ماښام پورې ولاړو. دغه اشتراکیت و نو نور خو به کیسه نه وو. د دې وجې دا خبره یاد ساتئ، سبا دپاره غم پکار دی. سبا دپاره دا ټول شیزونه په خپل ځای ټیک دي، سبا غم کوئ. امام ابو حنیفه رحمه الله ښه مالداره دی، د سبا غم ورسره دی. یو آیات کریمه بشمار واقعات دي، دغه یو آیات کریمه باندې امام
د جمعات ماسخوتن په مانځه کې دا آیات کریمه ووایو چې چا د نیکۍ ذره برابر عمل کړی وي دا به قیامت په ورځ ویني، او چې د بدۍ نه ذره برابر کار یې کړی وي دا به قیامت په ورځ ویني. نو دې سره لګیا یې پروردګاره دې سره به څه کوو؟ ټوله شپه تېره شوه، ټوله شپه تېره شوه، سبا صادق وختلو امام صاحب په دې غم کې دی. مالداري او دغه مال او دولت د هغې نه الله نه هېر کړی، مستقبل یې نه هېر کړی. نن زموږ عجیبه غوندې کار دی، تذکیر نشته دی. عجیبه کار دا دی چې غریبي زموږ نه هر څه هېر کړه، الله یې رانه هېر کړو. کینه، بغض، حسد، ډاکې صدای پکې واچول. مالداري چې کومه دی زموږ نه الله هېر کړو، سبا یې رانه هېر کړو. شپه ورځ چې کوم مالداري په سوچ کې یو، حکمرانانو نه چې کوم سبا هېر شو، د رعایاونو هم سبا هېر شو. مالدارانو نه مېر شو، غریبانانو نه مېر شو، صحتمندو نه مېر شو، مریضانو نه مېر شو. حال دا دی چې د مؤمن صفت دا دی. نبی علیہ السلام نه یو صحابي تپوس وکړو، مسلم حدیث دی. نبی علیہ السلام ته وایي بار بار د حدیث تاسو ته ما ویلی دی چې ما ته په اسلام کې یوه جمله ووایه، یوه جمله، یوه خبره، بل چا نه بیا تپوس نه کوم. نبی علیہ السلام هغې صحابي ته وایي چې قل آمنت بالله ثم استقم. دا ټکې ووایه چې ما ایمان راوړو په الله باندې، بیا په دې مضبوط ودرېږه. او د دې څه مطلب دی؟ لا اله الا الله خو ټوله شپه ورځ مونږ وایو، بلکې بعضې حضرات خو پکې دا پاسې وي زره کلمې لاندې ژوند تېرومه چې وګورئ نو غټ سودخوري. دا څنګه کلمې لاندې ژوند تېرول دي؟ کلمې لاندې ژوند دې ته ویل کېږي چې عادي مسلمان یې، عادي مسلمان. د تلاوت عادي تش عادت دی، عبادت نه دی. په عادت او عبادت کې فرق دی. دا زموږ عادات جوړ شوي. زه بار بار زموږ یو ملګری او غیر حاضري نه کوم، دا ستا عادت دی، عبادت نه دی. ستا عادت جوړ شوی دی. ته رانه شي نو تا سره څو خبرې کوي، یوازې ناسې او چې رانه شي بیا ناجوړی. دا خو چې ته په دې نیت باندې راځې چې زه یو ډیوټي کومه، دا په ما باندې فرض ده، دا به سر ته رسومه، دا به کومه. نو نن سبا مونږ هم چې دی نو ټول منځونه هر څه عادات جوړ کړي دي، عبادات نشته. تاسو نه ګورئ د عربي روژه و ټوله دنیا هر یو سړی جي تا ډون روژې وایي ته روژې مستحب عمل دی، نو ته بس ما ته خپله روژه سره څنډې، خو پټه روژه ونیسه که نه. او فضیلت یې خلقو ته بیانوه، ترغیب او ترهیب ورکوه چې دې پکې ډېر لوی ثواب دی. داسې مه وایه چې جي زه روژې ما ته روژې. نن زموږ په کور کې ټول خلک روژې دي، مه روژه کېږئ که نه. څه چلو شو؟ ټول فرایض هم په سین لاګو کړي دي او مستحبات په سین خطې. دې ته ویل کېږي عادات، عبادات نه دي. عبادت چې خلک کوي که نه هغې نه څوک خبرېږي هم نه د مستحباتو نه. د دې وجې نه دې نه به عبادت جوړې چې کله چې عبادت جوړ کړو ثواب به تا ته میلاویږي. او چې کله عادت شي نو دا نه دغه امامان حضراتو دې خبرونه د آمنت بالله څه مطلب دی؟ آمنت بالله ثم استقم مطلب دا دی چې ایمان مې راوړو په الله، په دې مضبوط ودرېدم چې که د خیر فیصله وي نو هم پرې راضي یم، او که د شر فیصله وي هم پرې راضي یم. که الله زما د غریبۍ فیصله کړې ده هم پرې راضي یم، او که الله تعالی زما د مالدارۍ فیصله کړې ده هم پرې راضي یم. که مال د صحت فیصله کړې هم راضي یم، او که مال د بیمارۍ فیصله کړې هم راضي. ته استقامت ویل کېږي. که ته مالدار یې الله درنه هېر نه دی، که غریب یې نو الله درنه هېر نه دی، که صحتمند یې نو الله درنه هېر نه دی، او که ته مریض یې نو الله درنه هېر نه دی. په کوډو منترو پسې نه دی چې ته بیمار شې نو بیا چې کوم د واز کې چې کوم د خنزیر واز کې خورې. د خنزیر زه بیمار یم بیا درنه الله هېر شو، په کوډو منترو پسې ګرځې، الله درنه هېر شو. دې ته ویل کېږي ایمان. دا ایمان نه دی بیا. او که ته بادشاه یې نو د الله هېر نه دی. او که فرض که ته په رعایا وکړې نو د پاکستان کې خو دغه حل دی که نه چې بادشاهي که نه ماشاءالله سم مسلماني وایي زه احتساب کوم او زه دا کوم او زه دا کوم، او په خپله باندې داغدار او غټ یو مردار تی بللی اوس هغه مې احتساب کوي. غټ عادل یې د عمر فاروق نه اوچتي، د عمر فاروق نه. اواز خلک وایي که نه وایي آیا مولوي صاحب ویلی وایي چې دعا کوي یا الله موږ د حضرت عمر په شان دي چې کوم دی خلیفه راکړي. اول په قلاره کښېنه مولوي صاحب ته به هم ګیر کړی، بیا قلاره ونه کښېنه حضرت عمر سره غواړي. دې وایي زما په شان دي شی موږ له یو بادشاه راکړي
چې بیا به کتم چلیږي. او که ته دې سوچ چې ماله د عمر فاروق په شان دي بادشاه راکې نو بیا به 1 نمبر ستا سره مې احتساب کې بیا په جیل کې پروت دی. نه الله ته ير نه، هر وخت هر ټایم ته یاد دي تذکیر نو کل من علیها فان. ته چا چې دا عقیده وي دا غن آخرت هیر نه وي، دا غن الله هیر نه وي، دا غن قبر هیر نه وي، هغه نه حساب کتاب هیر نه وي. هغه بیا هر قسم حالات راځي د سنت مطابق زندگی تیری دی، بیا سنت تی هیر نه وي. الله تعالی دې موږ دغه شان ایماندار جوړ کړي او الله دې موږ دغه شان عقیده جوړ کړي. هدي مرده په باره کې دعا وکړي پروردګاره ته معاف کې بخشش نصیب کې. ډېر بیماری کړې ده پروردګار ستا بندر او عاجز لري تعالی درغله دې رحم او کرم معاملو سره وکړي. قبر د عذاب او جهنم د عذاب نه بچ کړي، جنت فردوس نصیب کې. نور څوک پات شوي دي ټول معاف کړي. پروردګار ته په موږ باندې رحم وکړي، د فلسطین هغه مظلومانو امداد او تعاون وکړي، هغه یهود تباه او برباد کړي. زموږ په دې وطن رحم وکړي، زموږ په دې کلي رحم وکړي، د خیر او د رحم او د کرم باران وکړي. الہ العالمین د خیر او د رحم او د کرم باران وکړي. پروردګار زموږ دعاګانې ډېر بیکاره دي ربه، خو ته زموږ رب او زموږ خالق او رازق یې موږ معاف کړه. الہ العالمین د خیر او د رحم او د کرم باران وکړه، په موږ باندې رحم وکړه. اللهم اغفر لحینا